أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. سورہ نحل شروع پہاگے کی آیات مبارکہ 76 نمبرو سلورم باب چداغے کی دو مثالنا ذکر کېدل. یو مثال هغه ذکر شیو چې پاغې کې یو اختیارمند او یو غیر اختیارمند وي. نو اوس دلته معبود برحق او معبود باطل داغا بیان گئی چې معبود برحق هغه څوک دی او معبود باطل یو هغه کس وي چې هغه چاړاوي او قدرت هم نه لري او په مالک باندې بوج وي او چې کم طرف ته ځي نو د هغه ځای نه څه خیر نه راوړي. آیا دا دواړه برابر دي؟ بل د هغه په مقابله کې هغه څوک دی چې هغه حکم کوي په انصاف سره او هغه په نیغه لار باندې وي. آیا نو دا دواړه برابر کېدی شي؟ نو د دې مثال هغه دی د دې چاړه چې تاسو هغه بوتان هغه په خپله تراشلي په خپله تصویران جوړ کړي وي او د هغې عبادتونه کوئ، کله وږي شئ خوراک کې کوئ. آیا نو دا او دغه الہ معبود دا دواړه برابر کېدی شي؟ نشي کېدی، ځکه چې هغه په عدل باندې حکم کوي او هغه په انصاف سره او په نیغه لار باندې دی. او بل طرف ته چې وګوري چاړه هغه وس هم نه لري او په مالک بوج هم دی او کم طرف ته چې خیر هم نه راوړي. نو دلته درې صفات سلور ذکر کړل. یو خود دا دی چې دی چاړه دی، بل طاقت او قدرت نشتا، او دریم په خپل مالک باندې بوج دی، او سلورم دا چې کم طرف ته ځي تور ته بینډۍ راوړه هغه مولۍ راغستې، نو دا بوج دی او څه خیر نه راوړي. هل یستوي هو، آیا برابر دی هو هغه چاړه ومن او هغه څوک یأمر بالعدل چې حکم کوي په انصاف سره، وهو یا دغه الله یا د مراد دغه چاړه علی صراط مستقیم باغ لار نیغه باندې. وس دلته ذکر کوي علم د تصرف چې علم د پټو چیزونو الله ته دی او اختیارمن ذات الله تعالی دی. لکه ببان کې هم څلور پیری الله اکبر وای، نو بدی کې دې ته اشاره ده چې علم د ټول لوی علم د الله دی، تصرف د هغه دی چې هغه به هغه ته وای، عبادت به د هغه کې. دغه شان د دوه پیری په آخره کې عقیده به هم اعتقادي شرک نه به هم ذاتي، د پیالي نه به هم ځان ساتي. ولله غیب السماوات والارض، خاص الله تعالی لره علم دی د پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکې. الله یعنی تفسیر یسیر ذکر کوي چې د قریش مکه دوی به دا خبره کوله چې دا قیامت به کله وي او چې کله راشي بس ګورو بنو او دا قیامت دا معامله به څنګه وي. وما امر الساعة نری معامله د قیامت دراتلو الا کلمح البصر مگر بشان درب د سترګې او هو اقرب او بمانه د بلکې د دین هم ډیر نږدې ده. اې دا قیامت د دین هم نږدې دی، یو زمانی او یو آنی. وز د سترګې رف چې دی دا د زمانی سره تعلق لري
الګ سړی یو کار کوي دا په سکند کې یا په منټ کې یا په غنټه کې یا په نیمه ورځ کې یا په ټول میاش کال دا او د الله حکم چې دی هغه زمانه او د محتاج نه دی چې الله وای شبس هغه صحیح هغه شی د دې لړ مثال لکه سليمان عليه السلام ویاله کې د بلقیس دا تخت بسوک راوړي یو ورته وی چې زبې راوړم چې کله تر خپل دفتری کارونه فارغېږي بس ما براوړی هغه وی داسې نه بل یو جن راغې هغه ورته وی چې ته سترګې پټې او بس کولاوې سامخې د تحت صحیح هغه ازر وی بس هغه وی داسې په کسب کار دی یا موجود وی دل د قیامت او حدیث کې راځي چې به کم سړی باندې مرګ راغی بس پر باندې قیامت څه شو قائم شو وما امر الساعه او نه معاملہ د قیامت لاتون کې مگر بشان د رب دسترګي بلکې دینهم ډیر نزيدا ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی فارس باندې قدرت لرونکی دی رحمهم دی خو عذابهم دی څنګه رحمت عام دی دا شان دي عذابونه عام دي وز د دې نه بل باب ذکر کړي دا 78 نمبر آیت نواله د 83 پورې پدې کې دوه خبرې دي یو بن سلور دلایل ذکر کړي او یو به زجر په شرک باندې ذکر کړي او نعمتونه هغه سری هغه دلایل هغه نعمتونه دي چې الله وای په تاسو باندې دا نعمتونه ما کړی دي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله تعالی علی راوستلی مې تاسو د خیر د من تاسو نه لا تعلمون شیئا چې نه پوی دی په هیڅ باندې یو دلیل دا ذکر کوي الله وای تاسو ما تاسو د میندو د خیر نه راوستي نو پدې کې دې ته اشاره چې کله بچي هغه د مور بخېټه کې بل باندې درې قسمت تیاروي یو د شپې تیار شو یو د کمرې تیار شو یو د مور د خېټه تیار شو الله وای دغه تیارونه میراو وستي یا دا قیاس کا په دې زمکه د خېټه باندې الله پاک په پدا باندې په دنیا کې مرګ راوستو پس د مرګ نه به بیا په قیامت کې سګي دوباره ژوند دی کوي یا چې تکله پیدا شو سره علم نو سترګې وی غوګونه ول خلوات جب هر سوال خود هغه طاقت بګینو چې اوریدل قتل پویدل دا طاقتونه بګینو دغه شان دی پیدایش وشو بلکې دا تعلیم ولا چا ورکو چې د مور پیسکل چې تکلیف راشي جړل واړه بول لوی بول داغوي سره جړل دا تعلیم دل چا ورکو چې آیا ته به دا طریقه کې استامور بستانه خبريږي استامور به تار اخلي نو دا تعلیم دا الله ورکو دغه ذات ته چې انسان د دومره چارونه راويستو اول خود د انسان وجود نو دا ډیر لوی خبره چې یو انسان د بل انسان نه پیدا کول او بیا چې کله پیدا کیږي الله پاک وای د پیدائش غلار می آسان کړه نو څومره لوی قدرت د الله دی چې یو انسان د بل انسان هغه پیدا کړي او بیا د طریقه تعلیم ورکول د وو کالو دنیو پورې د پیوس طریقه درد پراشي چغوال دا تعلیم د چا ورکو دا ورته الله پاک ورکو او دیم لا تعلمون شیئا چې نه پوی دی په هیڅ باندې نو بیا ورته د تربیت سره سره رورو د بلوغت پورې د غوګونو طاقت د سترګو طاقت د عقل د سوچ فکر دا طاقت ورته په قلاره باندې په تدریج سره ورکو بلوغ ته ورسید غوګونو د سترګو لیدل د غوګونو اوریدل پزړه کې سوچ کول دا طاقتونه هم راغلل والله وای چې ته پیدا شې ته په هیڅ نه پوي دی دا پوها ماته درکړه نو دې بیا هم اول چې پوها شي عقل راشي سوچ راشي اول جګړه اول میدان د الله مقابله تراوسی بیا په نظام کې سوچ د الله نه بل تاواز د الله نه ما سیوا د بل نه مدد غوښتل الله وای ته په هیڅ نه پوي دی د مور د پیدا شې ته په څه پوي دی دا تعلیم ته چا درکو چې پیدا شوی بیا 2.5 کالو پور دی پیس کل دا تعلیم چا درکو
دغه شانتی بلوغت ته ورسېدې دا تعلیم چا درکو دا تربیت کې دا لوی چا کړی اصل حقیقي تربیت کوونکی الله دی بلکې مور پلار دا مجازن تربیت کوونکی دي نو تعلیم چې یو سوټه کې وسره د تعلیم راشي د دنیا بیا غ نور څه زده کی بیا وجعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدا کړی تاسو در غوونه او سترګې او زړونه نو سمع ذکر کړه چې کوم ځای کې قران کې اول به سمع ذکر کوي زګه د ټول نه په انسان کې سیز اول هغه د غوونه اوریدل دي چې کله انسان د غوونه اوریدل کوي په دې باندې د علم حاصلای هغه علم کده هر سوي کاغه د دین وی کاغه د دنیا وی کاغه د خوي او کده بد وی خو د ټولو نه اولنې سیس په انسان کې د غوګونو دغه دی چې دا اوریدل په دې باندې پوهیدل بیا په سترګو باندې کتل د سترګو نه وروسته په زړه باندې سوچ کول وز د یو سړي هغه دماغي حالات خراب شي بس هغه له شاټونه ورکی او کسره باندې جټکر اله او بس اټ اټیک ورته وشو پاتې بشي نه بشي یا بل جواب د علماء ذکر کوي چې سمع مخکې راوړه مفرد او سترګې او زړه دا جمع راوړل زکه چې د وګ کار یو دی اوریدل او د سترګو قتل سور زیړ شین اخوا مشرق شمال هر کار او د زړه سوچ دا هم مختلف دی نو زکه دا جمع راوړل او درېمه خبره بګی دادا چې الله جل شانه سترګي ورکړي زړې ورکو وګونه ورکړل بلکې الله د وګونو اوریدل د انبیاو په سترګو باندې نابینا راوستل کول خو په وګونو نه کول زګه وګونه مرکز د وحیو چې باغې ورته د وحی سلسله جاری وا د وحی هغه طریقه ورته جاری وا د دې وجنې د انبیاء سترګو باندې نابینا راوستلی خو بلکې وګونه نه زګه چې دا سلسله د وحی وا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون د بارې چې تاسو شکر وکړئ اے دا هر څه درکل بندو ته زما شکر ادا کړ هر څه شکر کول سړی وبوس کې شکر د خوب نه پاسې شکر د سلخانې نه راوځي شکر ځکه انسان چې کله په خېټه باندې درد راشي مثلا نو چې سو پورې د حاجت نه پوره شوی د انسان ته هیڅ نخکاری ځکه یو تکلیف یو درد وي نو چې کله دې پالش الحمدلله وای آیا په دې باندې دغه درد وي او الله به بس بنګي نو ډیر خلق براشي ډیر څوک براجم شي دا درد به ختم کی نو هر څه کول ول الله وای زم لعلکم تشکرون نو شکر وستل با وقلیل من عبادی الشکور بعضی د خلکو نه ډیر لګ دي چې هغه شکر گزار دي عمر رضی الله تعالی عنہ پتواب کې یو سړی ګرځیدو او دعای غوښتل وی الله ما دا غل غنو ګرځي الله ما دا غنو ګرځي عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کوی دا سوي وی الله په قران کې نه دی ویلي وقلیل من عبادی الشکور دا شکر کون کې بلا لګوي وی زم چې الله ما باغی کو ګرځي عمر رضی الله تعالی عنہ بس وی او زمانم سخلق شته چې هغه په قران باندې پويږي بلکې دا اشاره عجزه د عمر رضی الله تعالی عنہ توا نو د انسان لپاره شکر دا وستل پکار دي چې د شکر وباسي او په هر وخت کې شکر وباسي د انسان وجود وی مال دادی نه بس دی برابر وي که هر سوي نعمت د بدن د صحت نه بس دی بسوي د به هر څه موجود وي خدا د سکون اطمینان ناراضي نو دا غي د پاره شکر دی لعلکم تشکرون الم يروا وسبل دلیل ذکر کوي الم يروا آیات از نه ګورئ ال الطير مارغان ته مسخرات چې تابع کړي شوی دی فی جو فی السما پاس فضا د اسمان کې الله وای دا مارغان دي دا په اسمانونو کې برګرځي او برتاویږي دوی له رزق سو ورګي
بر دا پا اوچتون کې دا سوق ته بر په فضا کې په صحرا کې په کنارو کې تاویدون کې دا سوق د لګي بلکې علما ذکر کوي چې کله درون شي د بخکته راځي او دغه مرغۍ چې څومره د درونوالي په وجه باندې څومره دلی دا هر څه سګي دا الله کوي ما يمسكهن الا الله او سوره ملک وای ما يمسكهن الا الرحمن نره ټینګونکې سوا د الله نه بلکې دا بر په اسمان کې دا مرغې ټینګونکې څوک دی دا الله دی نو ای بنده ولې بل ته آواز کې د بل نه ولې غواړې دغه توحید ومنه د الله یووالی ومنه چې او یو ذات شته دا دومره کارونه کولی شي زما ضرورتونه هم پوره کولی شي او زما وجود هم د غیر وجود نه وجود ته راوستی دغه ذات پیژندل غواړي ځکه دلایل ذکر کوي کله د نعمت ذکر کوي کله عقلي ذکر کوي کله وحي ذکر کوي د دې دپاره چې د انسان الله وپیژني د هغه وحدانیت وپیژني او توحید وپیژني چې او داسې یو ذات شته لکه آدم علیه السلام په جنت کې د جنت نه راوویستو ولی چې د دې انسان تخلیق د دې لپاره شیو چې او په دې پرش باندې د دې یو ذات پیژنګلو راشي چې یو ذات شته یو ذات موجود دی د دنیا نظام چلونکې هغه دی تصرف اختیار د هغه دی دا هر څه چې کوي دا یو الله کوي د دې لپاره د انسان تخلیق وکړو الن کې فرشتې د عبادت لپاره پوره نه وي وای داسې فرشتې چې پیدایش نه والا تر قیامت پورې په سجده باندې وي چې کله قیامت کې راپاسې بیا به مو الله موږ هغه عبادت ولګو څنګه چې ستا د عبادت حق وو او مونږ خو یو دوه رکعاته مونځ وکړو بس موږ ویل که موږ ورسېدو بس د جنت مرغۍ شو او د جنت ټیکهداران شو نه په دې باندې نه کي هر وخت په عبادت نو دلته دا دلیل چې ای دی مرغو ته سوچ وکړه وګوره پاس بره د ځمکې نه پاسې بره څومره سیلونه وکړي ګرځي وایي دا هم یو ذات دی چې بره په دې فضا کې څه کوي ټینګوي ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات ډېر دلیلونه دي لقوم یؤمنون هغه قوم لره چې ایمان لري ای په دې کې دومره دلایل دي خو چې کله یو سړی خو یقین ساتي که نه یو سړی خو ایمان لري که نه اوس ته یو سړي ته ډېر څیزونه وښایه ډېر څه مقاصد ورته هغه وایي زه یې نه منم نو د نه منلو څه جواز نشته خو هغه خلک د مراد دی چې کوم خلک ایمان لري او یقین ساتي نو د دې وجې نه دا دلیل به ذکر کړل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك